د پاکستان مرکزی حکومت د طریق لبیک پاکستان سره تړون لاسلیک کړي چې د مذهب د سپکاوي مقدمو کې به ترهګرۍ د پخوم شاملول شي. تړون کې ویل شوی چې د مذهب د سپکاوي مقدمو کې د ککړو کسانو په ضد د بې پلوه مقدمو چلولو لارې به هغوی خپل انجام ته رسولی شي. د خالي پرواز په ټولنیزو رسنیو مې تراغلي په دغه تړون کې ویل شوی چې حکومت به په ټولنیزو رسنیو د ګستاخانه موادو د خورېدو مخنیوي لپاره د پلټنو د مرکزی ادارې اپایې توان سیوا کوي او هم په دغه اداره کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي او ځانګړي څانګه به پرانیستل کیږي. د مرکزی حکومت او د ټیلپي ترمنځ په شوی دی لوزنامه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د سیاسي چارو وزیر یا صادق لاسلیکونه کړي دي. په دغه تړون کې حکومت د طریق لبیک پاکستان د مرکزی شورا مشر او د مذاکراتو کمیټې مشر کوونکی ډاکټر محمد شفیق امنی سره منلې ده چې د سوشل میډیا نه د ګستاخۍ د موادو لرې کولو لپاره به د فلټریشن یا چاڼ کولو نظام لګول شي. تړون کې ویل شوي چې د چاپ په ضد چې د مذهب د سپکاوي د تورونو په اساس مقدمه درج کیږي نو په هغې کې به ترهګرۍ د پخوم اچول کیږي. په یاد تړون کې ویل شوي چې د پاکستان خارجه وزارت په امریکا کې د بندي پاکستاني ډاکټر حافظ صدیق د خلاصون لپاره په 3 ورځو کې دننه د امریکایي حکومت ته یو لیک استوي او حکومت په د هغې را خلاصولو لپاره نور هم سنجیده ګامونه اخلي. د تړون له مخې حکومت به طریق لبیک پاکستان د مشرانو فعالانو په ضد ټولې درج سیاسي مقدمې ختموي او هم به د کورنیو چارو وزارت یو خط جاری کوي چې طریق لبیک پاکستان کوم ترهګر تنظیم نه بلکې یو سیاسي ګوند دی. تړون کې راغلی چې د میډیا د سار دولتي ادارې پیمرا او پی ټی ای چې وخت په وخت د دې تنظیم په اړه کومې اعلامیې خورې کړې وي هغه به ناچل اعلانوي. په یاد تړون کې طریق لبیک پاکستان سره ژمنه شوې ده چې د نورو سیاسي ګوندونو په څیر به ورته خپلو فعالیتونو کې بشپړه ازادي ترلاسوي. تحریک لبیک پاکستان په تیرو وختونو کې پرې حکومت بندیز لګولی و او د دې ډلې نوم یې د ناقانونه ډلو پرسته ورچولی و. د خالي پرواز اسلام آباد کې طریق لبیک د مرکزی مذاکراتي کمیټې مشر ډاکټر محمد شفیق امنی سره ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د خیوات د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله دغه توندروي ډلې سره د شوي تړون نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې د ناموس رسالت تحفظ د هر مسلمان د ایمان برخه ده. هغه ویلي چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره حکومت د طریق لبیک سره په مشوره یوې تګلارې ته رسېدلی دی او په دې سلا شوي دي چې څنګه به د داسې ناوړه پیښو مخه نیول کیږي. مذهب سپکاوي په پاکستان کې یوه حساسه معامله ګڼل کیږي او چې په چا یو ځل دا تور ثابت شي نو په قانون کې د دې سزا مرګ ده. خو تر اوسه پورې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې د مرګ سزاوار کم تن په سزا عمل نه دی شوی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400